नो सर, नो सर। सही था, वेरी गुड. नो द लाइक्लीहुड होता तो पता है सला वही. सर देखिए मग सर دا دی چې کوم یو ممکن دی مطلب سر چې کیږي مو هغه کې شک مطلب کیږي نه لکه مطلب लाइक्लीहुड असल के वही करना चांसेस थे चेहरा सुमर परसेंट चांस थे चे दा कार व दा सूशी या दा चल बोशी बोशु. हाँ जी. नो दा दर एग्जांपल्स मों कतली चेहरा दा फर्स्ट रोल के लो लाइक्लीहुड दे मतलब कम चांसेस दे रा गुर्जे दो या सके दो. और द्वेम के चे कम दे बस लका एवरेज हुआ है. और द्रेम खो चे कम दे भी द सेफ्टी दा खिलाफ थे पते बांधे तकार के नो द दे नुकसान बजी मुआर तक पले वल्ले چې دا خو په سترګو پته لګي درته ریس اسسمنټ مونږ وایو که نه چې د دې چپټر نوم هم دغه دی خبره چې وګورو ریس اسیسینګ ریسک لیکلی دی که نه چې یاره مونږ ریسک معلوم جی کړو سر چې یاره څومره دی او دا د دې ټول حساب نو دې کې لایکلیهوډ زیات دي نو پوه شو ګلابه بیا یس سر کنسیکوینسز پوه شو دي سر کنسیکوینسز وایي ریزلټ ته چیرې زه دا یو کار کوم نو دې نه څه لکه د دې ریزلټ څه کېدی شي لکه دا پهله سټیپس کې لکه دا دومره لیول پورې که ته مثال وخېږې که مثال یو څو سټیپس ته وخېږې نو دلته نه که تا سره څه چلو شي نو واپس خو ته ځمکې ته زر راکوزېدی شي مطلب ته لږ دغه به وي که نه کنسیکوینسز به دومره خطرناک نه وي داسې ده او بیا چې کوم دی څنګه ته لکه بل لیول ته خېږې نو که څومره اونچایي ته ځې نو لازمي خبره چې کنسیکوینسز به خطرناک وي لکه که ټیکه پوړی وي راوغورځېږي هم نقصان کېږي او که خرابه پوړی وي لکه ماته ګوډه وي څنګه دغه ده و دې نه ته راوغورځېږي نقصان خو که نقصان خو کوي که نه کنسیکوینسز خو ما غوي دا نه چې یاره یو صحیح پوړی نه راوغورځېدو نو د هغې نه کم نقصان کېږي چې خراب پوړی نه راوغورځېږي نو بیا بل چل وي داسې خو نه وي که نه پوه شوې بیا یس چې سر کم دی ټولو نه هایټ باندې چې وخېږي نو بیا دا یې کنسیکوینسز ټولو نه جدا وي لکه د هغې به بیا چې کم دی که درېیم دغه نه ته راوغورځېږي که هغه پوړی ټیک وي که خراب وي خو بس چې هایټ دی نو چې هایټ نه راوغورځېږي نو بیا به کیسه به ګډه وډی ولې چې ډېر هایټ نه راوغورځېږي نو هر څه کېدی شي لکه انسان زه ټیک ته پهله سټیج نه که مثال ته راوغورځېږي نو بس معمولی کېدی شي داسې زخم مخم دغه شي هغه هم ونه شي بس ټیک ټاک یې که نه او د اخرنی دغه نه که ته راوغورځېږي مثال بیا کېدی شي چې ډایرکټ ډیت وشي نو کنسیکوینسز یې خطرناک دي که نه لکه ډایرکټ مړ کېدی شي ولې چې درېیم دغه نه ته لکه درېیم دغه نه ته راوغورځېږي نو که د هغې کنسیکوینسز به ډېر زیات څه وي خطرناک وي پوه شوې کلیر شو یس سر یس سر صحیح ده ویری ګوډ همدغه خبره چې څنګه دغه ته ځې لیول دی های کېږي نو هلته چې کوم دی د هغې کنسیکوینسز ما شانتې خطرناک به وي یس سر چې څومره لیول هاي کېږي خطر مو سره سیوا کېږي سر بیا ریسک خبره ده نو ریسک کې دوه شیزونه وي که نه چې یو لایکلیهوډ یو دویم کنسیکوینسز لایکلیهوډ تاسې ایکس ایکسس کې شو کېږي لګیا دي اور کنسیکوینسز چې کوم دي دا وای ایکسس کې دي دا اوس دلته کې ټیبل ته کنورټ شو لکه مثال په طور زه تاسو په څنګه لکه ګورئ دلته کې دا دی چې دی پهلا سټیپ که مونږ وګورو 1101 نو مطلب دومره پرابلم نه کوي څنګه دا ګرین دی نو مطلب دا اوکې دی دلته اړو څه نقصان نه کوي صحیح ده نو دلته کې دا څه دی لایکلیهوډ دی او دلته کې کنسیکوینسز دي اوس دلته کې دا دی چې چانسز خو یې کم دي خو د هغې ریزلټ به څه وي 2002 دا باکس یې دننه 2 چې لیکلی دا اصل کې دا 2 او دا 1 ملټیپلای شي صحیح ده لکه سایډ کې چې کوم وي که نه دغه ورسره ملټیپلای شي داسې 2 1 2 پوهېږي 3 1 3 پوه شو تاسو ته آواز درځي
په دې ټیبل سیستم ته پوه شو چې مطلب 1 1 سره دغه شي نو 1 1 زار 1 داسې دا 2 1 زار 2 او داسې دا 3 1 زار 3 لکه د پیاله ولا کې وګوره چانسز کم دي خو بیا به هم د هغې ریزلټ به څه وي خطرناک به وي که نه او دا ګرین چې شو کوي نو مطلب چې دا سیفټي حساب سره اوکې دی دی کې دړو څه مسله نشته دا مخکې نور هم لږ Yes, sir. ډیټیل سره مونږ وایو بیا داسې چې دی دلته کې اوس لایکلیهوډ سیوا شو اور دا یې کنسیکوینسز دومره خطرناک نه دي نو دا ټیک دی بیا دریم ولا کې هم پهله دغه کې ته وګوره 3 لیکلی ولې هغه پوړی ټولو کې څه وه ماته وه که نه ګوډه وه ها نو ځکه دا 3 راغلی دلته خیال دی जी सर نو مطلب دا دی چې دې د وجې حادثه که کېږي نو د هغې به کنسیکوینسز څه وي بالکل داسې ده نو داسې بیا دی بل کې وګوره 2 2 زار 4 مطلب چې لایکلیهوډ څه شو لږ سیوا شو نو هلته کې ورسره کنسیکوینسز هم دا یې به خطرناک وي نو 4 شو ټوټل بیا چې کوم دی جی. دلته اوس لایکلیهوډ 2 دي نو مطلب هلته کې دریم چت ته یا دغه ته وختې نو مطلب کار دغه شو خطره زیاته شو نو دا یې کنسیکوینسز هم هغه شانتې خطرناک وي نو ځکه 3 2 زار 6 نو دا چې څومره ریډ شو کېږي نو مطلب دا ټول تیزی کی کار نه دی کول پکار ولې د چپټر نوم اسیسنګ ریسک دی لکه دلته مونږ ریسک معلوم کړو نو ریسک ډېر زیات دی که تیزی کې ته کار Yes, کوې نو sir. که حادثه کېږي نو د هغې ذمهوار به ته خپلې نو دغه Yes, مسله sir. ده پوه شوې نو دغه ټیبل دی دا دوباره دلته ډسکس کړی دی پوه شو 1 2 3 4 Yes, sir. بیا وایي چې والویټ ته ریسک لکه تا ته به څنګه پته لګي چې څنګه چل دی او څنګه نه دی 1 اور 2 مطلب گرین دی که نه نو گرین اصل مقصد څه وي چې صحیح دی مطلب پرابلم پکې نشته نو وایي دا ایکسیپټیبل دی لکه دی کې تا ته اډوسه کولو ضرورت نشته دی بټ دا دی چې ته انشور کې چې او یاره ټول کنټرول زما څه دي مینټین دي چې هر څه ټیک دي لکه مثال په طور ګوره ته یو نوې ګاډی بایک والې نو دا نه ده چې دا پوره لایف ټایم دپاره د دې به بریکونه ټیک وي دا خو به ته انجن آیل به هم بدلې که میاشت پس بدلې او که هفتې پس خو ستا مزل باندې اصل کې ډیپینډ کوي که نه کیدای شي ته ډېر زیات مزل کوې نو تا ته هفتې پس ضرورت راځي کیدای شي ته ډېر مزل نه کوې نو 2 میاشتو کې هم تا ته د انجن آیل وغیره چینج کولو ضرورت نه راځي داسې ده نو ځکه دا خبره Yes, وشوله sir, چې yes. یاره دا ایکسیپټیبل دی بیا دویم چې کم دی لکه 3 نه 4 پورې چې کم دي مونږ سره دا یلو والا نو ټولریبل دی مطلب بس مونږ وایي چې گزاره حال دی خو هغه دا وایي سیفټي چې بیا ته دا څه کې امپروف کې لکه کوشش وکړي چې دا 3 دی نو 3 نه 2 ته شي 4 دی نو 4 نه 3 شي صحیح ده مطلب کمولو کوشش وکړي Yes, sir. او بیا دا 6 او 9 چې دي دا کم ریډ دغه پورشنز دي نه بالکل ان ایکسیپټیبل دی لکه دې کې به فورن کار بند کې او دا به اول ټیک کې که داسې نه کې نو حادثې ذمهوار به خپله بیا پوه شوې Yes, sir. دار مسله راتلی شي سر ها ویری ګډ نو بیا دغه هلته کې چې کم دی دا 1 2 3 5 چې کم دی نو دا ته داسې ووایه چې دا 100% لکه 20% ټوټل پوه شوې لکه Yes, دا sir. 2 سره مونږ ملټیپلای کړو که نه لکه 20 سره ګوره دا 10% شو دا 20% سوري 20 اور دا سے ټوټل 100 دی دا دلته پورې که نه Yes, sir. دا ماوس سره لږ ټایپینګ کوم نو ځکه دا داسې دغه ګډوډ راځي 5 مطلب Yes, sir. 100 دی صحیح ده پوهېږي نو دغه Yes, sir. خبره ده ویری انلایکلی مطلب دا ووایه چې ډېر کم چانسز دي یا بیخي نه دغه کېدو لکه اصل کې ګوره زه دا یو بله خبره هم پوهېږم چې رسک کمولی شي ختمولی نه شي صحیح ده رسک چې کم دی که نه همیشه موجود وي هر یو کار چې ته کې پوه شو هغه ختمېدی نه شي خو هغه Yes, sir. مونږ کنټرول کولی شو دغه سیسټم دی بیا داسې دریم مطلب چې فیر څه دي لکه 60% داسې 80% دا پنځم چې کوم 100%. 100% داسې پوه شو نو دا خبره ده
100% خدا دې چې ځان وجل دي یا چې کوم ستا ورکر دي د بس دا یي چې ته خیال نه ساتې نو هغه مونږ فاینانشل ویلیو که نه چې سیفټي مونږ همدا یو څو وجو نه کوو نو هغه بیا مونږ ته غټ نقصان راکولی شي نو په دې وجه سیفټي خلک دا کوي چې یاره دا مونږ ته غټ نقصان رانه کړي داسې کنسیکوینسز دي مطلب د هغې چې کم اثرات به وي یا ریزلټ به وي پهلنی چې کم دی وایي چې بس گزاره حال دغه دی دویم معمولی لکه داسې مسله راشي لکه بالکل معمولی وي صحیح ده دریم دا دی موډریټ شو لکه هماغسې دا 20% حساب سره وګورئ که نه 5 دی نو مطلب 100% کیټاسټرافک خو وي چې لکه ډېر زیات تباکن ریزلټ به وي کیدای شي تن مړ شي یا بل څه وشي لکه ډېره غټه مسله درته جوړه شي پوه شئ یس سر نو دا ټولې خبرې لکه میجر اکسیډنټ لکه اور ولګي یا بل څه چلو شي هغه لکه هر څه کېدی شي فیلډ کې صحیح ده صرف دا نه ده چې دا پوړی والا سسټم دی خو پویول لپاره دي مونږ ته وویل چې یاره دا خبره ده اوس دا پوړی نه علاوه د بل څه دغه کې هم کېدی شي چې کم یو کار هم کېږي نو د هغې حوالې سره تاسو ته پته وي نو بیا موږ ته وایي چې ریکارډ یور فایندنګ چې کله ته کار کوې برادر نو تاسو به هلته لوکیشن ځان ته ریکارډ کوئ چې کم لوکیشن کې زه کار کوم او اکټیویټي زما څه ده مطلب کم یو کار زه کوم لګیا یم هغې نه علاوه چې کم دی اکوپمنټ چې کم اکوپمنټ باندې به زه کار کوم او هلته هیزرډ هلته به موږ ګورو چې هیزرډ او رسک لیول څه دی لږ دی کم دی یا زیات دی بیا رسک کنټرول کول دي نو هغه به هم ته لازمي کنټرول کې که کنټرول دی نه که لکه وګوره ختمولو خبره خو نه که نه کنټرول خبره وکړه چې دا ختمېدی نه شي خو کنټرول کېدی شي لکه څنګه مونږ وایو چې یاره مثال ته بایک ډرایو کې نو داسې ده چې دا نه ده چې تا هیلمټ واچولو نو اکسیډنټ به نه کېږي او دغه به نه کېږي نه بلکې تا هیلمټ اچولی نو غټ حادثه مثال که ته خپل سیفټي حوالې سره روان یې مطلب سپیډ دې کم دی هر څه اوکې دي مطلب دا دی چې غټ حادثه به دې نه کېږي یعنې که داسې سړی په ډایرکټ په سر ولګي نو هغه لیونی کېدی هم شي مړ کېدی هم شي نو ګوره غټه مسله ده که نه اوس هغه رسک تاسو کو کنټرول کو ختم کولی نه شي خو کنټرول شو کولی شي نو ډیټ اینډ ټایم خبره وشوله او بیا دوباره ریویو هم دی ریویو مطلب دا دی چې ګلابه دې کې به لازمي څه نه څه خبره یا به ته دوباره چیک کې دا نه چې بس یو پیره د چیک کړو نو زه ټیک دی بس څه مسله نشته ښه دلته پورې کلیر دی که نه دا اوس څه پرابلم نشته یس سر کلیر صحیح ده بیا مخکې چې دی هغه ریویو یور فایندنګز دي چې لکه ستاسو چې هر کله رس اسسمنټ وکړئ نو هغه به بیا دوباره هم چیک کوئ لکه یو ځای کې ګوره مونږ ویلیو چې لکس ټو امپروو لکه هغه ته مونږ یو ټایم ورکو مثال په طور چې ته دا هفته کې دننه دا کار صحیح کا مونږ به دوباره راځو چیک کوو به نو داسې مختلف چیزونه کېدی شي ټاسک کېدی شي نو هغه بیا مونږ لازمي ریویو کوو اور هغه ریویو په کار هم ځکه دي چې کله وی وین چینجز اوکر مطلب پرسنل چې کوم دا سټاف وي که نه هغه هم ګوره بدلېدی شي که نه څوک جاب باندې راشي لکه نیو جاب دغه ولګي او راشي او څوک داسې وي چې جاب پرېږدي لاړ شي نو د هغې پسې نوې تنه راشي نو هغه ټول سیسټم چینج شي یا اکوپمنټ بدل شي لکه مثال په طور اول به ګوره دا ټوله کودایي به مزدوران او دی به کوله اوس سیسټم څه شو طریقه کار چینج شو ایکسکیویټر کوي که نه جی سر نو ګوره هغه اکوپمنټ هغه لکه د کار کولو طریقه یا سامان بدل شي یا تنان بدل شي نو ځکه هم دا ریویو کول ضروري دي یو شوډ ریویو خبر هم دا ده چې یاره تاسو به لازمي خپل دا رسک اسسمنټ به ریویو کوئ ګینې بیا ایشوز کېدی شي او دا یو لیګل ریکوایرمنټ هم دی صحیح ده چې تاسو به دا ریګولرلی کوئ داسې نه ده چې بس یو پیره دی وکړو ته وایې چې بس دا ټیک دی پورا عمر لپاره یا پورا میاشت لپاره نو داسې نه دي پکار ولې که داسې ته بې فکري کړې نو بیا ایکسیډنټس لکه حادثې وغیرہ ایشوز وغیرہ کریټ کېدی شي نو وایي چې ټپس چې کوم دي هغه رسک اسسمنټ امپروو کولو لپاره میک شور اټ سوټیبل اینډ سفیشینټ لکه د هر ځای کې مونږ ویل که نه چې رسک اسسمنټ به سیم نه وي څنګه ما دلته د 13 سلایډس کې وکتل د پوړی والا لیډر والا اگزامپل و
نو ضروري خو نه ده چې هر ځای کې به ته په وړای باندې کار کوې نو بس دغه سسټم به وي نه هغه هر ځای کې سوټیبل مطلب چې جدا جدا کېدی شي که د بجلی کار کې نو بیا به د هغې حساب کتاب لږ چینج وي داسې ده نو تاسو پوه شوئ Yes, sir. ها نو تاسو دلته پورې پوه شولې Yes, sir. پوه شو دي چې پوره بیا چې کوم دی بیټر ډیټا هیلپس میک بیټر ججمنټ چې تاسو سره وي ډیټا څومره زیاته وي نو هومره ته ښه ډیسیژن اخیستی شي مطلب ته د پاس دغه هم کتی شي که نه چېرې د 13 هفته کې څومره ریس اسسمنټ شوی دی څومره اکسیډنټ شوي دي که ډېر اکسیډنټ کېږي نو مطلب دا دی چې کار صحیح نه دی د سیفټي حوالې نه او که نه کم اکسیډنټس کېږي نو مطلب هر څه اوکې دي صحیح روان دي بیا هغې نه علاوه چې Yes, کوم دی sir. انوالو د پیپل اټس لایکلی ټو افیکټ لازمي خبره ده چې ته خلکو نه تپوسونه کولی شي انټرویو کولی شي یا هغه ځای کې ته ودرېږې د خلکو کار کولو طریقه ته چیک کې نو دې نه هم کافي فایده مونږ ته کېږي لکه مثال په طور ګوره سکول کې یو وي پیپر نه دا پته لګي چې د تن څومره سبق یاد کړی هغې نه علاوه بله طریقه وایوه وي پوهېږې زباني تپوسونه در نه کوي Yes, sir. ولې هغه درته وایي بک پرېږده ما ته داسې زباني وایه داسې جاب دپاره چې ته جاب لځې نو ستا ډګري وغیره بعد کې چک کړي اول تا نه تپوسونه کوي چېرې دا خبره ده نو خبرې مقصد دا دی چې څومره ډیټا هغه وي در سره نو بیټر ججمنټ دغه کېږي ښه ډیسیژن اخیستی شي ښه جي نو دا خبره وشوله چې انوالو د پیپل اټس لایکلی ټو افیکټ لازمي خبره چې له خلکو نه مونږ تپوسونه وکړو ورکرس یا هلته کې مونږ ودرېږو کار صرف وګورو چې یاره څنګه خلک کوي نور اډو تپوسونه څه ته کوو نه بیا کنډیشن میں ویری فرام سایټ ټو سایټ لکه د هر یو سایټ چې کم دغه وي که نه کنډیشن یا جدا کېدی شي څنګه تاسو ته مې یو ځای کې د بجلی کار کېږي هلته به بیل هیزرډ وي یو ځای کې د آیل اینډ ګیس کار کېږي څنګه د کمپنیانو کې وي آیل اینډ ګیس والا نو هر ځای کې چې کم دی دغه چینج وي سسټم ضرور نه ده چې هر ځای کې به سیم وي پوه شوئ کلیر شو که نه دغه تاسو دلته پورې جی سر हाँ जी بیا چې کوم دی کنسیډر آن د سپاٹ اسسمنټ چې کوم آن د سپاٹ به تاسو څه کوئ اسسمنټ به کوئ لکه داسې نه ده چې هر څه بس کتابي یا دغه ګورئ تاسو هوایي حساب کتاب کوئ داسې وي نه به کوئ بلکې آن د سپاٹ والا سسټم به ځکه کوئ چې هلته څه کېږي چې په سایډ باندې ته خپله لاړ شي وګورئ چې څه روان دي څنګه روان دي نو هغسې به پریکټیکل وي کار به ته کوې صحیح شو لکه ریس اسسمنټ یس او څنګه اوس دلته کې ګوره مختلف اکټیویټیز خلک کوي نو دا ټول خبرې دلته کې مونږ چیک کوو دلته اوس دا تن دی دا فایر ډور دی مطلب که چېرته اور لګي نو په دې باندې به خلک څه کوي منډه به وهي خو دلته اوس چل دا دی چې دی دا ګیټ مخامخ باکسز ایښي دي که اور لګي یا بل څه چلو شي نو خلک به په کمه لاره تښتي داسې ده مسله به جوړېږي که نه داسې دا تن دلته نه ویشتل راویشتل کوي شیزونه نو دا د سیفټي خلاف دی بل دا دی چې دا چای دی یا بل څه لیکوډ توی شوی دی په دې باندې خپه توی شي سوري خپه خوی شي نو سړی غورځېدی شي لکه مختلف مسلې دي دلته کې یا څنګه دا کیمیکلز دي دا دی کلاو ایک دن هغه هم یو قسم نقصان دی دي یا د دې کار کولو طریقه غلطه ده لکه داسې هایټ باندې دا دغه کوي بیا هغې نه انوایرمنټ هم یو هیزرډ دی لکه چې ټمپریچر دی که نه دا هم سړی افیکټ کوي لکه د کار یا ډیره زیاته ګرمي شي هم انسان ته مسله جوړي وکړه ډیره زیاته یخني شي بیا هم سړي نه لکه کار کولو دغه خرابېږي داسې ده که نه نو کوشش به تاسو وایي څه کوئ یس سر یس چېرې هر څه ټیک طریقې سره وشي یا د ده چې کم دی دا شکل داسې شوی دی ولې وزن ډېر زیات دی نو ځکه دا چل ورسره وشو پوه شوئ داسې کې بیا دلته کې دا بل یو کار کېږي نو دلته کې وګورئ دا پټی چې دا لاین چې کم لګېدلی که نه یلو یلو ښکاري د دې مطلب دا دی چې دې ځای کې بس یس سر پیدل نه راځي خو دا تن څه کوي کاټن دپاره خوتلی دی پیدل او دا بل چې کم دی لفټر والا ماما سګرټ هم څکي نو مطلب دلته خاص هم ټول کاټن نو اور څه کېدی شي اسانۍ سره لګېدی شي
او دا بل تن په دې لفټر باندې خپې خې د نیمه او نیم په ځمکه دی نو مطلب که لفټر ته دې خوا شو نو دی وغورځېږي حادثه ورسره وشي دا ټمپریچر مسله د ښکاري خولې ترې روانې دي نو مطلب مختلف پرابلمز دي بیا داسې وګوره دا شیزونه لاندې پراته دي په ځمکه باندې نو دا هم د سیفټي رول خلاف دي نو مطلب دا مسله کریټ کوي پوه شوې نو داسې مختلف جی سر شیزونه دي دلته دا شو کړي چېرې پرابلمس بیل بیل کې دي شیزونه چې سیم دغه به ایشو کوي پوه شو تاسو بیا داسې کې جی دلته سر وګورئ چې د کنسټرکشن کار کېږي لګیا دی ایکسکیویټر کار کې او لاندې تن ورته نه ښکاري نو د سره هم څه حادثه کېدی شي بیا د بل تن وزن ډېر زیات اوچت کړی د سره هم حادثه کېدی شي هغې نه علاوه یو بله مسله د هغه دا ده چې دا ټول لوډ د یو ځای کې سټاک جمع کړی نو دا ځای پې را کېناستی شي نو حادثه دې د وجه هم کېدی شي او د کار کولو طریقه هم څه ده غلطه ده دی را ځوړند دی نو دا مستی دپاره خو دغه نه کوي که نه سیفټي خو دا وایي چې صحیح طریقې سره به کار کوي دا نه چې تا هیلمټ واچولو نو زه ته اوس را ځوړند شه دلته نه نو دا سیسټم به نه کې پوه شوې نو دې شیزونو به تاسو لږ خیال ساتئ بیا داسې چې کم دا تن دلته دغه کټینګ کوي یا یو کار کوي هلته پایپس تیر دي صحیح ده نو د ګیس کې دی شي یا بل څه کې دی شي لکه ګیس کې لیک شي هم بلاست وغیرہ کې دی شي اور لګېدی شي اور دې نه علاوه نو ډېرې داسې مسلې جوړېدی شي که نه نو ځکه هغې وایي چې د دې شیزونو خیال به تاسو ساتئ بیا هغې نه علاوه دا کټینګ کې لګیا دی دا تار یې داسې په روډ ایښی دی مطلب کلاو پروت دی نو دې کې خلک ایزیلی غورځېدی شي بل دې ځای کې دا ځمکه لږه خرابه ده دې ورته شیټ ایښی دی نو شیټ خو ډېر زیات وزن نه برداشت کوي نو دا اینی ټایم را کېناستی شو بیا د وزن هم ټول همدې سایډ ته جمع کړی دی نو مختلف ایشوز دي دلته کې دې سره کېدی شي نو وایي چې دې چیپټر کې موږ څه زده کړه چې ریس څه شي ته وایي او بیا ریس اسسمنټ څنګه کېږي او ولې کېږي دا ټول خبرې موږ دې چیپټر کې وکړي نو دلته پورې څه پرابلم شته دی تاسو ته څنګه کمو او ریس ته لکه ختمېږي نه نو موږ به یې کنټرول کولو کوشش کوم دغه خبره ده بالکل حاجی صحیح ده نو دا اوس بل دغه سٹارټ کو تزویلا وایي که دا ډېر دی सर जी वो मोहसिन भाई मोसराले को स्टार्ट का वो स्टार्ट ही कहीं सर صحیح ده چپټر 3 به دا وګورو ښه جي بیا چې کوم دی دې نه پهله دغه څه زموږ رسک معلومولو لکه اسیسنګ کولو بیا چې کوم دی رسک معلوم شو نو اوس به څه کوو هغه به کنټرول کولو کوشش کوو چېرې دا را کنټرول شي صحیح شو نو رسک به را کموو مونږ که ضروري نه دی چې رسک ختم شي خو مونږ به کنټرول کولو کوشش کوو بیا چې کوم دی هاو ډو یو ډیسایډ وچ رسک کنټرول ټو یوز چې کوم رسک به مونږ کم طریقې سره کنټرول کوو نو مختلف طریقې وي او بیل بیل ځای کې ډفرنټ اوس څنګه دا یو انیمیشنز دي او دا پلی کېږي دلته نه که نه دا یو تن دی ډرایوینګ کوي او 40 سپیډ کې روان دی صحیح ده او ګډوډ روان وي لکه کله دې لاس ته کله هغه لاس ته لکه دا لاینس چې کوم دي که نه دی اوړي راوړي او ون وے ده لکه په یو لاره باندې ډبل ګاډي ځي راځي یو سایډ ته او بل سایډ ته څنګه موټر وے وي که نه هغه خو جدا جدا لکه ځان له یو طرف ته ولا صرف راتلو ولي بل سایډ ته صرف تلو ولي داسې نه چې هم په یو لاره باندې دواړه ګاډي نشي دغه کېدی خو بیا ون وے چې هغه بیا زیات خطرناک وي نو اوس دلته چونکې دا ون وے هم دی بل دا دن هم اناړي دی لکه نوی ډرایور دی که نه او سپیډ هم لږ زیات دی نو اوس هماغه سپیډ دی خو ورسره پراپر یو تن کېناستو ډرایور کېناستو دغه ټرینر کېناستو یا هر څوک ورته ووایه او سیټ بیلټس هم واچولو بالکل سیده روان دی لکه دې خوا خوا ګډ وډ نه ځي نو دلته دا رسک موږ څه کوو را کنټرول مو کوو پوه شوې بیا دې کې دو خبرې دي چې یا رسک کم که اور یا مطلب رسک کې دا دو خبرې دي لایکلیهوډ دی او کنسیکوینسز دي یا وایي لایکلیهوډ را کم که یا کنسیکوینسز لکه ریډیوس لایکلیهوډ یا خو چې کم دی چانسز را کم که یا کنسیکوینسز به یې ته را کم کې لکه هغه ریزلټ چې وي یا دواړه را کم که نو دا څنګه کمیږي دا مونږ دلته کې به مختلف اگزامپلز وایو دلته دا انیمیشنز دي خو دا مو خیال چې نه پلی کېږي دا ګورو مې که نه که پلی شو نو ګوډ به یو که نه کېدل نو
دلته کې دا تن ګوره کټینګ کوي که نه صحیح شو لکه تړکان ورته وایي لکه موږ ژبه کې ورته تړکان وایو نو دلته اوس دا رس څه شی دی رس دا د ګلاب چې دی کار کوي د لرګو او دلته دا آره څه شی دی دا ټولو نه زیات غټ رس دی ولې چې دا خو کټینګ کوي هغه ته خو پته نه لګي چې زه لرګی کټ کوم که د انسان لاس کټ کوم یا بل څه مطلب حادثې هم داسې کېږي هم دې شیزونو د وجې نو رس څنګه کنټرول کېږي چې دې د پاسه مونږ یو کور ولګو نو هغې ته مونږ ته سیفټي راتلی شي اوس دلته کې وګوره لایکلیهوډ څه دي چانسز څه دي ډېر زیات دي ولې دې باندې خو څه ډکنه نشته که نه دې سره که ستا لاس ولګي یا داسې هم کېږي که څه کپنیانو کې مو که خیال کړي او داسې شوي هم دي حادثې ښه څنګه د تړکاني که نه عام طور باندې مونږ کمیز شلوار اچو نو هغه دا وي چې دا مشین کې ونښلي نو سړي ته نقصان رسولی شي تاسو که خیال کړي څه کپنیانې داسې دي چې هغې پینټ شرټ ورکرز ته وایي چې اچوي هغه ځکه چې دا بالکل فټ وي لکه زانګي خو نه که نه نو ځکه دا هغه مشین کې کپړې ستا انخلي نه پوه شئ تاسو زما په خبره باندې نو د دې دغه فایده ده مونږ ته نو دلته وایي چې لایکلیهوډ څه دي ډېر زیات چانسز دي چې لاس یا بل څه مونږ ته لکه داسې کپړې زمونږ ونښلي او مونږ ته سټ کټ کي داسې حادثې شوي هم دي ښه پاسټ کې لکه داسې ډېر دا چې کوم لرګي کار کوي که نه تړکان د هغې مرګ هم شوی دی ولې چې دا کپړې دې کې ونښلي او سټ هم ورله کټ کي ولې دا خو مشین دی خو نه سټاپ کېږي نو دلته وایي چې یاره چانسز هم ډېر سیوا دي اور کنسیکوینسز هم د هغې څه دي ډېر زیات خطرناک به وي پوه شوئ تاسو بیا چې کوم دی دلته کې وګورئ د سیفټي دغه رس چې کوم دی مونږ 16 نو دا اوس څه ته راوستلو 4 ته راوستلو څنګه چې هغه کنسیکوینسز خو مونږ نشو کمولی ولې چړه دا خو کټکول به کوي دا خو نه چې چړه کټکول پرېږدي خو چې کم چانسز وکړه نه لکه هغه چې مونږ ته نقصان را رسولی شي هغه چانسز مونږ په طریقه باندې راکم کړ نو دا فایده مونږ ته د هغې نه وشوه پوه شو تاسو بیا داسې دا تن یو کار کوي پینټ دی یا بل څه دي یا که مونږ عام اګزامپل یو بل وګورو چې کور کې ماشي وي یا داسې څه بل څه دغه وي نو مختلف قسمه آپشنز دي مونږ سره یو خو دا وي څه خلک مومبتی اګربتی وغیره بل کي لکه د هغې لوګي نه هغه وتښتي ماشي وغیره د هر چا خپله طریقه وي که نه څوک وي هغه سپری وکړي نو سپری هم څه داسې دي چې هغه سړي باندې ټوخې ولګوي داسې ده تیز کیمیکلز وي که نه پکې نو انسان باندې هغه ښه ونه لګي ورته ټوخې شروع شي لکه تا ته هم الټه نقصان در رسوي ټیک ته ماشي یا بل څه ګند دی هغه خو مړ کوي خو ورسره انسان ته هم دا نقصان رسوي نو داسې مختلف دا وایي چې کیمیکلز دي هغه ته استعمالوي بېشک تا هیلمټ هم اچولی دی او داسې دا فیس شیلډ څنګه دا کرونا وایرس ته وجې هم خلک دا یوز کوي داسې دا فیس شیلډ او ګلوز او دا هر څه اچولی وي نو دلته دا شو کوي چېرې ته یو داسې کیمیکل یا پینټ استعمالوي چې هغه ډېر زیات نقصان دی نو هغې په ځي ته بل څه استعمال کا چې هغه کار هم سیم وشي اور نقصان هم ونه شي لکه مثال په طور ګوره بجلی نه ډېره زیاته مسله وي یا لږه مسله ده ورته جنریټر استعمالوي نو جنریټر دوه درې مسلې دي یو خو هغه لوګې جوړوي دویم هغه شور کوي او دریم دا دی که کلاوزي کې نه ایږدې او درېیمه دا هم مسله ده که کلاوزي کې ایږدې لکه مثال ته کور نه بهر نو د غلا چانسز هم دي نو ګوره مختلف مسلې دي که نه نو د دې آپشن بیا بل دا دی چې ته یو پی ایس ولګوه مثال ها ولې هغې کې به شور هم نه او لږ ډېر بیک اپ به در کوي او هغه که هر ځای کې تکې دی دومره ځای نه نیسي او شور وغیره هم نه کوي لکه کار طریقه مونږ هماغه طریقه مونږ بدله که او باقي چې کم دی هغه فایده چې څنګه مونږ حاصلول غواړو هغه هماغه شانتي وي هغې کې څه ډفرنس داسې میجر نه راځي صحیح ده پوه شوې بیا چې کوم دی ګلابه لایکلیهوډ دی مطلب د هغې لایکلیهوډس مونږ چیک کوو چېرې د دې به لایکلیهوډ څومره وي لکه چانسز خبره مونږ کوو پوه شوې بیا دلته کې د لایکلیهوډ څه دي لکه چانسز هم شته دی چېرې دې نه نقصان وشي او بیا د هغې ریزلټس به هم لازمي خبره ده چې نقصان دې که دا دغه کې
خوله باندې یا پوزه باندې ته دا کیمیکلز بار بار ته سات ذریعے سره دغه کې انهیل کې نو دا تاسو ته نقصان رسي. څنګه ما تاسو ته 13 ورځې ویلو د آیل اینډ ګیس کمپنیانو کې دا مسله وی چې لکه 15 ورځې دای کار یا 15 ورځې چوټي وي نو هغه مین ریزن هم دا دی چې هلته کې دومره کیمیکلز او دا شیزونه تاسو ابزورب کړي وي چې هغه بیا تاسو ته ډېر زیات نقصان در رسوي. نو دلته کې دا خبره وشوله چې دا اوس لو سالوینټ پینټ استعمال کړو نو دلته دواړه راکم شو لکه ګوره کانسیکوینسز صحیح چارو که نه لکه ډېر زیات خطرناک ریزلټس ورسره چانسز هم زیات وو. نو دلته کې موږ څه وکړو لکه هغه لایکلیهوډ خو موږ نشو کومولی چانسز خو دا یې چې کم هغه ریزلټس دي که نه هغه موږ راکم کړو لکه دا یې په ځای موږ بل څه کیمیکل استعمال کړو. یا څنګه ما تاسو ته ویل ماشو نه بچ کېدو دپاره موږ یا سپری وکړو یا اگربتی وغیرہ څوک دغه کوي. یا دریم طریقه دا ده چې داسې دغه ملاویږي څه خلک لاسونه غوړ کړي نو بیا هغې د وجې ماشي نشي چیچلی سړی داسې ده. نو خبره مقصد دا دی چې هغه کار کولو مونږ طریقه بدله کړه او باقي چې کم تیل دي نو هغه خو نقصان نه رسي سکن ته او هغې باندې ماشي هم لکه تاسو محفوظ شي چې ماشي وغیرہ یا داسې څه بل ګند دي هغه تاسو باندې اثر نشي کولی. نو مطلب هغه کار کولو طریقه تاسو لګه بدله کړه نو د هغې نه هم کافي حد پورې ریزلټس چینج شي. داسې دلته کې د یو تن کار کوي مینولی کار کوي او پینټ وغیرہ دا خو ته نشي چینج کولی نو بیا کار طریقه هغې څه کا لکه اوس دلته کې ګوره رسک ډېر زیات دی لکه چانسز هم شته دی او دا یې ریزلټس به څه وي هغه نه شي کمی دی هغه به ډېر زیات خطرناک وي. نو دی کار طریقه څه کا اټومیټک کا لکه دا اوس وګوره مشیني طور باندې دی دا ټول کار سنبھالوي د سکرین نه اخوا دی ګوري او کار کوي لکه هغې نه څومره لرې شو دی. نو دلته کې ګوره اوس لایکلیهوډ هم کم شو چانسز بیخي کم شو که نه بل چې دا د بل کمره کې ولاړ دی په مشین باندې صرف بټن باندې لاس دی او کار کوي اول به ډایرکټ هغې ته مخامخ نو بیا به ورته ایشو ډېره زیاته وه او هغه شانتې اوس چانسز هم کم شو. پوه شوئ په دې باندې تاسو نو مطلب مختلف چیزونو موږ ته فایده ورسېده. نو د پهلني کې چې موږ وکتل موږ هغه چانسز څه کم کړ ولې هیزرډ چې کم دغه دی مطلب دغه چاړه ده خو کټکول نه پرېږدي خو که د هغې د پاسه مونږ کور وغیرہ شیلډ وغیرہ ولګو نو چانسز یې کمیږي د هغې کنسیکوینسز کلم نه کمیږي صرف چانسز کم شي. د دویم والا کې داسې چلو شو چې دی هغه پینټ وغیرہ بدل کو نو هغه چانس یې کم کو. پهله والا کې دی څه چلو کو چې یاره دا چانسز دغه کم کو لایکلیهوډ یې نه شو کمولی دلته اوس دی لایکلیهوډ کم کړه بیا دویم والا کې دواړه یې را کم کړه. نو زما په خیال دا کافي دی تاسو راته ووایئ چې دا ټیک دی. ٹھیک ہے سر. نور څه تپوس شته دی تاسو دلته محسن بھائی یا چې دی اوکے شو ٹھیک ہے اوکے سر. اوکے الله حافظ السلام علیکم.